دغه شان د سپوږمۍ په باره کې زموږ سوره بعضې پوه کسان یو سوره غلطې خبرې پکې وکړي ځکه د سپوږمۍ نه خبر نه دی نو سپوږمۍ به دې میاشت کې به ته ووینې انتها نری وي را روانه میاشت کې به بیا د اول تاریخ وي او ښکلې غټه وي نو تاسو به اورېدلي هره پیره پکې دا خبرې خلک کوي چې وګوره دا خو ښه د دویمې غټه خور ولاړه ده او دوی وایي چې دا د اولنۍ ده نو د سپوږمۍ د حالاتو نه ځان خبر کا دا کله نرګېږي او کله غټېږي د دې د وخت سره تعلق وي د دې د بلندۍ سره تعلق وي پوه شوې کله کله به د دې عمر 20 ګنټې به د دې د پیدایش شوي چې ته یې وینې انتها نری وي دا هم د اولنۍ ورځې ده اوس 19 ګنټې شوي دي او ودې نه لیده ٹھیک شوله د 19 د 13 ګنټو د 19 ګنټو عموما نه ښکاري د 20 ګنټو یا د 21 هغه بیا ښکارېږي نو چې نن د 20 ګنټو ورته ولیده نری ده که نه پر روانه میاشت کې د خدای قدرت دا دی چې 29 تاریخ نو دا د 18 ګنټو وه او د 18 ګنټو هغه ښکاره نه شوه نو سبا ماښام به بیا څومره عمري ده 18 او 24 نو څو شو 42 شوې نو سبا به د 42 ګنټو وي هم د اولنۍ وي نو په 13 میاشت کې د 20 ګنټو هغه هم اولنۍ وه او اوس د 42 ګنټو دا هم د اولنۍ ده دا چې نو دا به د هغې پرونۍ چې ډبل کې د هغې نه هم دا غټه حالانکې هغه هم یک تاریخ او دا هم یک تاریخ سیز ته وګورئ د سپوږمۍ د 13 میاشت د هغې نه دا هغه چې ډبل کې بیا تیم غټه ده دغه د 20 ګنټو ده د 42 ګنټو ده پوهېږي کله کله به د 19 ګنټو د 19 ګنټو وي هغه به ته ونه وینې نو سبا خو به بیا لیدل شي نو سبا چې ورسره 24 ملګري کړي نو 43 ګنټو شوه نو 13 میاشت کې د 20 ګنټو لیدلې او اوس د 43 ولیده نو د هغې د ډبل نه به سیوا نه وي نو بیا به وایي چې یاره دا وګوره دا خو غټه ده او دوی وایي چې دا د اولنۍ ورځې ده نو یي کله کله داسې پوه شوې یو حدیث مبارک کې راځي ان من اقتراب الساعة ان يرى الهلال لليلة فيقال هو ابن الليلتين قیامت د علامونه یو علامه ده چې د سپوږمۍ کې به انتفاخ راشي غټوالی به پکې راشي ان يرى الهلال لليلة وبلیدلی شي سپوږمۍ د اولې شپې فیقال هو ابن الليلتين ویل کېږي چې دا د څو نه دویمې دا څوک چې داسې خبرې کوي دا 1400 کاله سره پاسه مخکې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې قیامت په علامو کې یو دا هم ده چې خلک به بس د سپوږمۍ په باره کې وایي چې دا خو د دویمې ده دا خو د درېیمې ده پوهېږې پې که نه دغه خبرې بیا ځکه کوو چې ناپوه یو موږ ته د سپوږمۍ په باره کې معلومات نشته که تا د سپوږمۍ په باره کې معلومات وی نو بیا به دغه خبرې نه کولې